نو ادب دا دی چې مسجد ته راننوځې نو موبایل بند کا یا کم از کم سایلنٹ کا. بالفرض و تقدیر به حیثیت انسان نه هیر شو موبایل سایلنٹ کول بندول مونځ ته ودرېدو رنګ ولا رالو. د شریعت مسله دا ده بنوري فتوا ده چې لاس یو لاس سره کو خلاص وي کو ګس لاس وي جب تخکته کا او بند کا پې چې کوم आवाज شروع دی دا بند کا نو دې سره موز نه خرابېږي. او کنه موبایل دې روخ کو او سکرین ته دو کتل او بند کو علما فرمایي دا عمل کثیر په زمره کې دا داخل دی او د موز مات شو دک موز به د سر نه کوي. ما به دې ګناهګارو لیدلی دي چې موز ته کس ولاړ دی رنګ ولا رالو روباسي ریپلای م ولا ورکي موز ته ولاړې ما وروستو به خبرې کوو نو ته ووایه دا موز داسي عمل کثیر دی ته وایي چې ته په موز کې یو داسې عمل وکړې چې بل کس ته وویني هغه دا محسوس کړي چې دا سړی موز ته نه دی ولاړ. نو چې زه په موز کې موبایل کې ګوتې وامه او ته ما ووینې ستا به څه ګمانې چې دا موز ته ولاړ دی نه بھائی موز ته نه دی ولاړ نو دا عمل کثیر دی دې سره موز ماتېږي. او استینونه دی اوچت تی رامنډه وی چې رکعت رانه لړ نشي. الله اکبر موز ته ودرېدې او د هغې نه پس بیا دا چلونه کوي په موز کې استین یو ښکته کا بیا بل ښکته کا او الله اکبر دې کړي. نو په دواړو لاسونو سره په موز کې عمل کول دې ته عمل کثیر وي دې سره موز ماتېږي. پګړۍ دې کولو شو او په دواړو لاسونو ورته په موز کې نښتې تاوی په دواړو لاسونو دې جرابه وکړه یعنی دواړه لاسونه دې په یو وخت کې استعمال کل په موز کې دې سره مونځ مات شو. د موز مسایل زده کو ماشاءالله بعضې پکې مشران ناستي مونږ ته خپله هم دې مسایلو سره هم زندګي ده ډېرې مسلې مونږ ته هم نه دي زده چې راپېښه شي نو بیا حیران یو په کتاب کې مې راته نه میلاویږي نو استاد ته رجوع کو نو هغه راته رهنمایي وکړي بچې دا حکم دی. نو چې کم خلکو د دې سره وابستګي نشته د هغې د موز به څه حل وي چې څه مسله راپېښه شي وایي تپوس کوئ چې ستاسو په موبایل کې د یو عالم جید عالم د یو مفتی نمبر وي بس ورته میسج پرېږده چې دا داسې مسله راپېښه شوه څو کم دینی رهنمایي اخله. نو انشاءالله العزیز فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون باندې به عمل راځي خو خپله علم نه لري نو د علم والو نه تپوس وکړه نو به دې آیات په عمل راځي. الله دې موږ ته د عمل توفیق